میلاد څه ته ویل کیږي او دا میلاد د څه نه عبارت دی؟ یاد ساتئ حاضرینو، میلاد یو لغوي معنا ده او یو د میلاد اصطلاحي معنا ده. انشاءالله چې تاسو یې راته ناست یې نو په مسله باندې به ډېر ښکلي پوه شئ. د میلاد یو څه معنا ده؟ لغوي معنا ده او بله یا اصطلاحي معنا ده. د میلاد که لغوي معنی ته وګورئ نو بیا یا معنا او مطلب دا راوځي چې هغه ځای د حضرت رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغه ځای چې په هغې کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک پیدا شوی دی. سبحان الله. دا د میلاد لغوي معنا ده. اصطلاحي معنا د میلاد ته که راشو نو یاد ساتئ میلاد عبارت ته د قال الله نه. څه مطلب؟ قرآن مجید تلاوت دا صفت ته چا ده؟ یاد ساتئ دا د حضور پاک مبارک صفت ده. چا صفت ده؟ د حضور پاک مبارک صفت ده. قال الرسول نه دویم عبارت ده د رسول الله مبارک احادیث بیانول. جواب را لرا کې دا د چا صفت ده؟ د رسول الله مبارک صفت ده. د چا صفت ده؟ د رسول الله مبارک صفت ده. یعنی مطلب دا چې میلاد اصطلاحي معنا باندې که واخلو نو عبارت ده د قال الله نه او د قال الرسول نه. که هغه د قرآن عظیم الشان د تلاوت په شکل کې وي، که هغه د احادیثو د حضرت رسول الله مبارک په شکل کې وي، او که هغه په شکل د شعر او شاعرۍ د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په شکل. سبحان الله. دا د میلاد اصطلاحي او لغوي معنا شوه. را به شو دې خبرې له چې آیا قرآن مجید او د میلاد اصل څه شی دی؟ دې خبرې له راشئ. هغه نه مخکې میلاد د څه نه عبارت دی؟ یاد ساتئ میلاد عبارت دی د قرآن مجید تلاوت نه. میلاد عبارت دی د رسول الله مبارک د صفت نه. میلاد عبارت دی د رسول الله مبارک د نعتخوانۍ نه چې په شکل د اشعارو کې ویل شي. په شکل د څه کې ویل شي؟ په شکل د اشعارو کې ویل شي. را به شو دې خبرې له چې آیا قرآن مجید کې د رسول الله مبارک میلاد د مبارک صفت چا بیان کړی او که نه دی بیان کړی؟ ټول نه اول به راشو قرآن مجید له. رب العالمین په قرآن کې فرمایي وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ. تاسو ته ما په ابتدا کې خبره کړې وه چې میلاد عبارت دی د رسول الله مبارک د صفت نه میلاد دی. که هغه په شکل د قرآن کې، که هغه په شکل د احادیثو مبارکو کې، او که هغه په شکل د نعتخوانۍ او په شعر او شاعرۍ کې. دا خبره به یاد ساتئ ځان سره. قرآن کې الله فرمایي وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ. عالم ارواح کې چې کله رب العالمین چې کوم دی 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرامو اجتماع منعقد کړه. رسول الله مبارک په جسمانی توګه باندې د مبارک چې کوم دی بشري توګه باندې دنیا له لادی مبارک نه دی راغلی. دی مبارک به وروستو پیدا کېږي، لیکن د مبارک روح مبارک چې دی سره د 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرامو مخې ته د مبارک روح مبارک حاضر که. او رب العالمین انبیاء کرامو نه وعده اخلي چې ای زما انبیاء کرامو ګواه اوسئ په دې خبره باندې چې آخر الزمان نبی را روان دی. که چېرې په تاسو خلکو کې کوم خلق د رسول الله مبارک زمانې ته وواته لتؤمنن به ولتنصرن. رب ورته فرمایي چې تاسو به دغه آخر الزمان نبی امداد به هم کړی او په ده مبارک باندې به ایمان هم راوړی. ګورئ رب العالمین د 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرامو عظیمه اجتماع کې د چا صفت وکړه؟ جواب را راکړئ د رسول الله مبارک
صفت یو وکړو ما تاسو ته په ابتدا کې خبره وکړه چې د میلاد د څه نه عبارت دی د رسول الله مبارک صفت نه عبارت دی که په شکل د قرآن کې که شکل د احادیثو کې او که په شکل د شعر او شاعرۍ او په نعتخوانۍ کې نو یاد ساتئ حاضرینو میلاد خوشحالي د ټولو نه اول د حضور پاک مبارک پر راتګ باندې اول خوشحالي چا منو کړې ده رب العالمین منو کړې ده شرط یې منو کړې ده په عالم الارواح کې بیان کړې ده او 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرامو مخې ته د مبارک هغه شان او صفت یې بیان کړی ده دا میلاد د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دی او بیا یاد ساتئ دغه آیت کریمه نه لاندې علامه طبری رحمه الله مبارک چې کوم دی په خپل تفسیر طبری کې دی مبارک فرمایي حضرت علی سے یو قول ذکر کړي ډېر ناشنا قول دی مبارک فرمایي حضرت علی سے چې کله رب العالمین په عالم ارواح کې د انبیاء کرامو نه وعده اغستا حضرت علی سے مبارک نه دی پیدا رسول الله مبارک نه دی پیدا رستو به حضرت علی سے پیدا کیږي رستو به رسول الله مبارک پیدا کیږي حضرت علی سے فرمائی زپ دی موقع باندې موجود ما په خپل غوږونو مبارک باندې دغه وعده چې کوم دی ما واورېده او هر یو نبی ته چې کوم دی رب العالمین او فرمایل چې اے زما انبیاء کرامو خپل امتیانو نه بس هېرې د دې خبرې ورکئ چې واورئ زما نه پس یو نبی را روان دی او هغه نامه د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سبحان الله ګوره یاد ساتئ میلاد د ټولو نه اول چا منو کړی دی رب العالمین منو کړی دی ګوره دا یاد ساتئ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د ځان میلاد د مبارک په خپله باندې منو کړی دی یاد ساتئ چې کله دی مبارک مدینې منورې ته لاړ یهودو به چې کوم دی د عاشورې روژه به یې نیوه امام بخاري امام مسلم ګڼو محدثینو دا حدیث مبارک روایت کړی دی یهودیانو به چې کوم دی د عاشورې روژه نیوه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دی نه تپوس که دا روژه ولې نیسئ د عاشورې مبارکې په ورځ باندې نو هغه ورته وایي وی په دغه ورځ باندې الله جل شانه چې کوم دی موسی علیه السلام مبارک لا نجات ورکړیو او فرعون خبیث چې کوم دی هغه یې څه کړیو غرق کړیو رسول الله مبارک داسې نه ورته فرمایي چې بس خو یو ورځ واو بس په هغه ټیم کې خلکو روژې ونیوي او بس اوس یې څه لمانځئ اوس څه چې دی هغه ذکر او هغه یاد راتازه کوئ زه ستاسو ته وښوم چې په دین اسلام کې یو ورځ لمانځم د دې خبرې دپاره چې په هغې کې یو خاص عمل شوی وي په هغې کې رب العالمین یو عظیم احسان په هغه ورځ باندې کړی لیکن دا سنت د حضرت موسی علیه السلام مبارک دی لیکن یاد ساتئ حاضرینو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته داسې نه فرمایي چې بس خو یو ورځ وه او لاړه تېره شوه او تاسو چله چې دی بار بار چې دی که نه په دغه ورځ باندې روژه نیسئ ای مبارک ورته فرمایي نحنو احق منکم بموسی ای مبارک ورته فرمایي وی زمونږ زیات حقدار یو د تاسو نه په موسی علیه السلام مبارک باندې مونږ ستاسو نه ډېر زیات نږدې یو حضرت موسی علیه السلام مبارک ته دی مبارک امر وکړو وامر بصیامه د مبارک امر وکړو چې په دغه ورځ باندې تاسو هم روژه ونیسئ نو یاد ساتئ حاضرینو که چېرې په دین اسلام کې ورځ لمانځل او ورځ چې دی ټاکل ناروا وی ولې رسول الله مبارک چې کوم دی صحابه کرامو ته امر وکړه چې زم روژه نیسم او تاسو هم په دغه ورځ باندې روژه ونیسئ ځکه چې حضرت موسی علیه السلام مبارک ته په دغه ورځ باندې څه شوی و نجات میلاو شوی نو یاد ساتئ حاضرینو دا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د دور نه را روانه خبره ده یاد ساتئ په ټوله نړۍ د دین اسلام کې تاریخ گواه دی په دې خبره باندې علما کرام ناست دي په ټوله دنیا کې له ټولو نه اول نمبر کتاب چې په میلاد د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې لیکل شوی و هغه علامه ابن دحیه کلبی رحمت الله علیه لیکلی دی هغه کتاب نامه ده التنویر فی مولد البشیر النذیر د مبارک چې کوم دی
یو روایت ذکر کړی دی زه تاسو ته وښوم چې صحابه کرامو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک میلاد مناو کړی دی حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ مبارک ناست دی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک راووته دی مبارک چې کوم دی خپل خاندان والا اهل او عیال را جمع کړي دي خپل خاندان والا ورته یي چې رسول الله مبارک چې کوم دی په فلانکي میاشت کې پیدا شوی دی په فلانکي ورځ باندې پیدا شوی دی د ده مبارک د ولادت تذکرې خلکو ته کولې د ده مبارک چې کوم عجایبات د رسول الله مبارک په ولادت کې ښکاره شوي وو چې حضرت آمنه طاهره مبارکه فرمایي چې کله رسول الله مبارک زما دغه ښي پوښتۍ مبارکې نه ووته حتی اضاءت له قصور الشام بل روایت کې راځي بإبل بصره ای مبارکه فرمایي چې زما د شام او د کسرا ماړۍ مه ولیدي حتی الوسع چې په بصره کې کوم اوښان را روان وو د هغه اوښانو څوټونه به د رسول الله مبارک د ولادت په وخت کې د هغه رڼا په برکت ولیده حاضرین یاد ساتئ علامہ دحیہ کلبی رحمت اللہ علیہ مبارک ذکر کئی حدیث مبارک رہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک خپل اہل و عیال تا رسول اللہ مبارک د ولادت تذکرہ کا لیکن رسول اللہ مبارک په دې عظیم مجمع باندې راووته دی مبارک ورته فرمایي تاسو د څه تذکره کوله وی مونږ د رسول الله مبارک ته فرمایي قربان یا رسول الله علیک السلام د ستاسو ولادت تذکره به خپل اهل و عیال ته کړه ستاسو هغه شان او مرتبه به چې دی خپل اهل و عیال ته بیانوله رسول الله مبارک ورته داسې نه فرمایي چې زما میلاد مه کوه زما شان خلکو ته مه بیانوه دا خو یو بدعت عمل دی دا خو ناروا عمل دی دا خو په دین اسلام کې نشته دی دا خو زما په دور کې هم نشته دی او نه به چې کوم دی زما نه مخکې په دور کې یو نبي هم نه دی لمانځلی نه 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 رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک ته فرمایي وجبت لکم الجنه وجبت لکم الشفاعه دی مبارک ورته فرمایي چې ستاسو دپاره زما شفاعت چې کوم دی دا واجب شو یاد ساتئ حاضرینو دغه میلاد د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې کوم دی هغه صحابه کرامو منو کړی دی عامر انصاری رضی الله تعالی عنہ مبارک با مدینه منورې په کوڅو کې ګرځېده ربیع الاول په میاشت کې به د مبارک کجورې تقسیمولې چا به ورته وي کجورې ولې تقسیمې وی د هغه میاشت ته چې په دغه میاشت کې حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا له راغلی ځکه کجورې تقسیمولې حاضرینو یاد ساتئ بیا که د دغې نه لاندې یو انسان نظر وکړه یو انسان سوچ وکړه په ټول څلور طرفونو د دنیا باندې یاد ساتئ څلور قسمه علما چې کوم دی دا خوارې دي څو قسمه علما خوارې دي څلور قسمه مذاهبو باندې تقسیم دي د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه مبارک مذهب دویم نمبر امام شافعی رحمت الله علیه مذهب دی دریم نمبر امام مالک رحمت الله علیه مذهب دی څلورم نمبر امام احمد ابن الحنبل رحمت الله علیه مبارک مذهب دی دا یاد ساتئ که څوک دا خبره کوي چې که میلاد ښه کار وی رسول الله مبارک به کړی وی که میلاد ښه کار وی ابو بکر صدیق سے بکڑا ہوئے کہ میلاد خکار وئی عمر فاروق بکڑے ہوئے کہ میلاد خکار وئی عثمان ذوالنورین علی المرتضی امام حسن و امام حسین او دارنگی دا شیطانی سوال کو کلا کلا دیر زیادو کچھ جیسے کلا یری رسول اللہ مبارک پر زمانہ کے پست اعلان د نبوت نبات 23 ذل ربیع الاول راغلی دی 40 نه تر 63 پورې رسول الله مبارک میلاد دوی وی نه دی کړی ابو بکر صدیق سے مبارک په خلافت کې 2 ذل ربیع الاول راغلی دی عمر فاروق سے په زمانہ کې څه د پاسه 10 کالی میر ربیع الاول راغلی خو لیکن د مبارک نه دی کړی عمر فاروق سے عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ مبارک په زمانہ کې څه کم 12 کاله چې کم دی ربیع الاول راغلی لیکن د مبارک میلاد نه دی کړی همدارنګې چې کم دی علی المرتضی سے مبارک په دور کې راغلی دی لیکن هغه میلاد
نه دی کړی دا مخالفین په مونږ باندې څه کوي اعتراض را باندې کسي یو هفته مخکې خبره درته وکړم کیسه خوانۍ له تللی وم او هسې اتفاقي بس کله کله چې کم دی داسې خلکو سره مونږ واسطه راځي کیسه خانۍ کې یو مولا ګوټی غوندې و مخامخ شو را سره ما ته چې دا خو ربیع الاول میاشت ده کنه ما ورته ما چې الحمدلله په دغه میاشت کې څوک دنیا له راغلی ما حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک تاسو خو په دې دلایل هم پیش کړئ مې الحمدلله دلایل پې پیش کړو قرآن حدیث نه رسول الله مبارک په خپله زندګۍ کې میلاد نه دی کړی 23 سال زندگی 40 نه بعد 63 پورې ابوبکر صدیق صاحب هم نه دی کړی عمر فاروق صاحب هم نه دی کړی عثمان ذوالنورین صاحب هم نه دی کړی علی المرتضی صاحب هم نه دی کړی امام حسن او امام حسین سم د بالا بچو سم نمونه ورته یاد وکړه ما ورته ما دا خبره د ځان نه وکړه که د کتاب نه دی وکړه ویله کتابونه لیکلي که نه مې لوښی کتاب راته ویل نه چې کتابونه لیکلي دي مې ښځه 1 لک روپۍ انعام زمانه اصول کا مسلمان کتاب پرېږده د هندو په کتاب کې ما ته وښوه چې میلاد یې نه دی کړی مسلمان کتاب پرېږده د هندو په کتاب کې وښوه چې رسول الله مبارک پس د 40 سال نه بعد تر 63 پورې 23 ځل ربیع الاول راغلی ربیع الاول یې نه دی کړی ابوبکر صدیق صاحب 2 کاله زمانه حضرت عمر فاروق صاحب څه د پاسه 10 کاله عثمان ذوالنورین صاحب څه کم 12 کاله همدارنګې علي المرتضی صاحب امام حسن او امام حسین مورته ما شي مسلمانان خو د رسول الله مبارک په ولادت او پراتک باندې خوشحالي مناوي مسلمانانو کتاب کې مو خو ځکه چې نه شو خوړی ما هندوانو کتاب کې وښوه 1 لک روپۍ انعام مانه وصول کړه وی نه دا خبره مې ځان نه وکړه مې بد دې وکړه چې ځان نه وکړه نو کله کله به تاسو ته وایي وی دا میلاد خو نه حضور پاک مبارک کړی دی نه ابوبکر صدیق صاحب کړی دی خلفای راشدینو کې هم چا نه کړی نو تاسو به ورته څه ووایي چې دا خبره دې ځان نه وکړه که د کتاب نه دی وکړه وی که ځان نه مې وکړه وی بد دې وکړه کوئی کتاب نه دی وکړه ورته چې مسلمانانو کتاب پرېږده د هندوانو په کتاب کې وښوه 1 لک روپۍ انعام وصول نو دا خبرې نشته دی سیوا میرا بنده وايي ټیشن یې چې راکاږي یاد ساتئ په تاریخ د اسلام کې په ټوله دنیا په کنجونو باندې چې کوم دی 4 قسمه علما چې کوم دی دا چلیږي مذاهب 4 ورته المذاهب الاربعه حق 4 واړه مذاهب حق دي خدا راته ووایي چې د چا نه درته شروع کوم میلاد د شوافعو نه درته شروع کوم که د احنافو نه درته شروع کوم که د مالکیانو نه درته شروع کوم او که د حنابلو نه درته شروع کوم مفتي صاحب تاسو وایي د چا نه درته شروع کوم زه وایم چې د خپل مذهب به وروستو کړو که کم منافق زما دا اواز اوري نو دا به یو 20 منټه نیمه ګنټه په دې سوچ که چېرې زه خو احناف والا یم ما ته به خپل دلایل پیش کوي نو دې نه مخکې که تاسو په اجازې نو د امام شافعي صاحب د قول نه به ورته شروع حیات ساتئ حاضرینو په شوافعو کې یو عالم تېر شوی دی علامه سیوطي رحمه الله مبارک یا نامه څه نامه یې ده علامه سیوطي رحمه الله مبارک هغه مبارک چې کوم دی کله تېر شوی دی پرون تېر شوی دی بله ورځ تېر شوی دی یاد ساتئ حاضرینو په 911 هجرۍ کې تېر شوی دی څو هجرۍ کې 911 هجرۍ کې تېر شوی 1441 ته یاد ساتئ حاضرینو تقریبا اندازتن چې نن نه 5.5-6 کاله مخکې تېر شوی شخصیت دی څو نن نه 600 یا 6.5 کاله مخکې تېر شوی شخصیت دی او دا مې یاد ساتئ حاضرینو دا داسې مسلم عالم دی چې هر مکتب فکر والا یې مني که د ده مبارک کتاب په نحوه کې راواخلې د ده مبارک کتاب چې دی خلک مني که په صرف کې د ده کتاب راواخلې د سیوطي صاحب غوندې بیټسمین چېرته په دنیا کې مقلدین پرېږده غیر مقلدین هم د ده مبارک توصیح کولی چې دا یو بیټسمین تېر شوی دی په شوافعو کې علامه سیوطي رحمت الله علیه هغه یو کتاب لیکلی صاحب حسن المقصد فی عمل المولد د کتاب نوم زده کړئ او کنج مولا ته ووایه
وی په لس ورځې کې به انشاءالله نوم هم زده نه کړې د خیره سره. حسن المقصد في عمل المولد علامة جلال الدين السيوطي الشافعي رحمه الله المتوفى 911 هجری. هغه مبارک چې کوم دی حسن المقصد رساله دی مبارک په هغه کې فرمایي استدلال د کومې خبرې کا دی مبارک چې کوم دی استدلال د دغه یوم عاشوري دغه حدیث مبارک نه کا دی مبارک فرمایي چې کله رسول الله مبارک مدینه منورې ته لاړ او یهودو چې کوم دی هغه د عاشوري روژه نیوله د مبارک چې کوم دی ورته وایي تاسو ولې روژه نیسئ وی په دغه ورځ باندې ځکه روژه نیسو چې موسی علیه السلام مبارک ته الله پاک څه ورکړی نجات ورکړی لیکن علامه سیوطي د دغه حدیث نه لاندې لیکي فیستفاد منه فعل الشکر لله تعالی على ما من به في يوم معين. علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ مبارک فرمائی وی میلاد پریدا پکم اشپاو پکم ورچ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دنیا لتشریف راوڑے دے 12 ربیع الاول پورز بانے فی یوم معین بدغ ورځ باندې دی مبارک فرمایي چې میلاد د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یو مستحب او جایز عمل دی. سبحان الله. دا په شوافعو کې علامه سیوطي رحمت الله علیه مبارک یاد ساتئ. په شوافعو کې یو بل عالم تیر شوی دی علامه ابن الحجر العسقلاني الشافعي رحمت الله تعالی علیه. دیو کتاب دی په بخاری باندې یو شرح لیکلی ده فتح الباری لابن الحجر العسقلاني او دا مې یاد لرئ په بخاری باندې درې مشهور شروحات لیکل شوي دي. اول نمبر فتح الباری ابن الحجر العسقلاني الشافعي چې دا د شوافعو د مسلک لوی سړی تیر شوی دی. دویم نمبر عمدة القاری علامہ بدر الدین عینی الحنفی رحمه الله په مشهور په بخاری باندې چې کوم دی د هغه دریو شرحونه دویمه شرحه عمدة القاری چې د احناف او د زموږ استاسو د مذهب ده او دریم نمبر شرحه چې کوم دی علامہ قسطلانی رحمه الله لیکلی ده ارشاد الساری فی صحیح البخاری چې دا غالبا یا د امام مالک صاحب د مذهب سړی دی او یا چې کوم دی د امام احمد ابن حنبل صاحب د مذهب سړی. بهرحال راځم دی خبرې لا الحاوی للفتاوی کې علامہ سیوطي رساله ذکر کوي حسن المقصد فی عمل المولد. په دغه کتاب کې د علامہ ابن الحجر الشافعي العسقلاني روایت ذکر کړی دی. دی مبارک میلاد د مستحب یی. همدارنګې علامہ ابن الحجر الحیتمی المکی المصری یاد ساتئ دی مبارک میلاد ته مستحب یی. خدا کله تیر شوی دی پرون تیر شوی دی بله ورځ تیر شوی دی. یاد ساتئ 974 هجری کې تیر شوی دی. کومه هجری کې 974 هجری کې تیر شوی دی. تقریبا چې څه د پاسه 1500 کاله مخکې تیر شوی شخصیت. نو تاسو نه تپوس کوم نو کنج مولا خبره به منئ او که نن نه 500 کاله مخکې تیر شوی شخصیت خبره به منئ. آفرین دی. او دا راته ووایي چې په عربۍ باندې اوسني مولیان ښه پوهېږو او که د هغه زمانې مولیان پرې ښه پوهېدل. آفرین دی. ټیک ده دا اردو او پښتو وروسته ایجاد شوې ده. دوی هم خدمت کړی به هر حال خو د هغې خدمت ته نه رسېدلی دی. یاد ساتئ علامہ ابن الحجر المکی الحیتمی المصری دی مبارک 974 هجری کې تیر شوی دی. د مبارک یو مستقل کتاب لیکلی په میلاد النبی. نوم یې واوره مولا ته وایي چې په 10 ورځې کې نوم هم نشي په یاد کولی. النعمة الکبرى علی العالم النعمة الکبرى علی العالم بمولد سید ولد آدم. یو دی چې دا کتاب لیکلی دی. بل کتاب د مبارک لیکلی دی. کتابونه خو ډېر دي خو به هر حال چې په میلاد یې مستقل لیکلي. د مبارک یو فتاوه لیکلې الفتاوی الحدیثیه
دای مبارک نه چا پوښتنه وکړه فتاوی حدیثیه کې تپوس تر شو میلاد جایز دی که ناجایز دی؟ دای مبارک ورته فرمایي میلاد د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم باعث د خیر دی او د برکت دی او دا ښه خبره چې میلاد د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړی شو. سبحان الله. دا شافعي المسلک دی جی، دا یاد ساتئ. همدارنګې شوافعو کې یو بل عالم تیر شوی دی، علامه شمس الدین السخاوی الشافعی رحمه الله. دی مبارک چې کوم دی 535 سال مخکې تیر شوی دی، 535 سال مخکې تیر شوی دی. حاضرینو یاد ساتئ، کنج ملا ته چې نوم یې واوره، کتاب یې لیکلی دی الاجوبة المرضیه، الاجوبة المرضیه فيما عن سئل عن السخاوي في الاحاديث النبويه. کنج ملا ته وایي چې په لس ورځې کې به نوم هم په یاد ونه کړې. علامه شمس الدین السخاوي الشافعي رحمه الله مبارک، الاجوبة المرضيه فيما عن سئل عن السخاوي في الاحاديث النبويه. دی مبارک په دغه کتاب کې میلاد ته څه مستحب او جایز ورته وایي. همدارنګې شوافعو کې یو بل عالم تیر شوی دی، علامه قسطلانی الشافعي رحمه الله. د مبارک چې کوم دی په میلاد باندې کتابونه لیکلي دي. یو کتاب یې دی په بیروتۍ چاپ کې 3 جلده کې میلاویږي، المواهب اللدنیه بالمنح المحمدیه. او په دغه کتاب کې چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د میلاد ډیر واقعات ذکر کړي چې د مبارک فرمایي چې چا میلاد وکړو داسې فواید یې او داسې فواید یې. بهر حال علامه قسطلانی الشافعي رحمه الله د مبارک میلاد ته مستحب او جایز ورته، لیکن د کل میلاد څه ورته یې دا بدعت دی او حرام دی او ناروا دی سي وکښه ورته. او دا مې یاد ساتئ په ټول دنیا کې د تاریخ 3 کتابونه مشهور دي. اول نمبر په ټوله دنیا کې چې په سیرو باندې اعظم او اعلی کتاب دی سبل الهدى والرشاد فی سیرت خیر العباد للعلامه محمد بن یوسف الصالحی الشامی الشافعی المصری رحمه الله مبارک. دا مبارک چې کوم دی په تاریخ باندې یو لوی عظیم کتاب لیکلی دی چې په ټوله دنیا کې 3 تاریخونه مشهور دي. یو صاحب د امام صالحی سبل الهدى والرشاد. دویم نمبر چې کوم دی انسان العیون فی سیرت المأمون الامین المعروف بسیرت الحلبی، امام حلبی الشافعی البیروتی النبهانی رحمه الله مبارک چې کوم دی د مبارک دویم کتاب دی چې په تاریخ او په اسلام باندې مشهور کتاب دی. دریم نمبر المواهب اللدنیه علامه عبدالباقی الزرقانی المالکی رحمه الله مبارک. دریم د علامه زرقانی کتاب دی چې په سیرت باندې دریم نمبر مشهور کتاب دی. نو علامه قسطلانی رحمه الله چې کوم دی میلاد ته څه وایي جایز او مستحب ورته وایي. همدارنګې علامه یوسف الصالحی الشامی الشافعی رحمه الله مبارک. دا کله تیر شوی دی؟ پرون تیر شوی دی؟ بله ورځ تیر شوی؟ نه 974 هجری کې تیر شوی دی. څو کې تیر شوی دی؟ تقریبا خدای مې چې غلط نه کا 536 سال مخکې تیر شوی شخصیت دی. 500 کالو مخکې خبرې خلک د 100 کلو تاریخ، د 500 کلو تاریخ، د 1.5 کلو تاریخ، غالبا 536 سال مخکې خبره چې کوم دی درته کړمه علامه صالحی الشامی الشافعی المصری رحمه الله مبارک چې کوم دی د مبارک یو کتاب لیکلی دی په 14 جلدونو کې مشتمل دی سبل الهدى والرشاد فی سیرت خیر العباد کې پاول جل کې په صفحه نمبر 363 باندې ډېره عجیبه واقعه ذکر کوي. واورئ حاضرینو، او واقعه د چا نه ذکر کوي؟ امام ابو زریق الصالحی الشامی المصری رحمه الله مبارک نے استدلال کا. نے مبارک فرمائی
ما شلو کلونه چې دی خوب مې لیده خوب مې دا لیده چې حضور پاک مبارک په خوب کې وینم او د ابوبکر په نوم باندې یو شخصیت ورسره ناست دی امام ابو زریق الصالحی المصری رحمه الله مبارک فرمایي سبل الهدى والرشاد کې علامه یوسف بن اسماعیل رحمت الله علیه الشامی رحمت الله علیه دا روایت ذکر کوي دی مبارک فرمایي امام ابو زریق سے مبارک خوب یې د شلو کلونه چې دی مبارک فرمایي رسول الله مبارک ناست دی ورسره خوا کې د ابوبکر په نوم یو کس ناست دی وی رسول الله مبارک سره خوا کې داسې لخته پرته ده نو چې لخته یې راواغسته او امام ابو زریق المصری فرمایي اماتی چې لا اضربنک یا ابا زریق اے ابا زریق سے پدی لرگی بدی وهما دی مبارک فرمایي چې ما ورته وی لأي وجه یا رسول الله د څه د وجې نه به ما وی رسول الله مبارک راته فرمایي که زما میلاد دې پرېښوده نو په دې لرګي به دې ووهم سبحان الله که ما میلاد دې پرېښوده نو په دې لرګي به دې ووهمه او بیا دی مبارک چې کوم دی په همدغه صفحه باندې څلور کرښې بره چې کوم دی د امام یوسف الزرهونی رحمه الله واقعه ذکر کوي چې دی مبارک فرمایي ما رسول الله مبارک په خوب کې ولیدو ما ورته قربان یا رسول الله علیک السلام څه خلق دي ما ته یې چې میلاد د مصطفی منع وکړه څه خلق دي راته یې چې نه دا مه کړه لیکن یاد ساتئ حاضرینو په هغه دور او په هغه وخت کې به هم دغه منافقان دغه خبیثان دغه برګو دسمالو والا او خلق په هغه وخت کې مو چې خلق به د رسول الله مبارک د محبت نه منې کولو د رسول الله مبارک سره د عشق کولو نه به منې کولو د رسول الله مبارک د میلاد نه به خلق منې کولو لیکن امام الزرحونی رحمه الله مبارک فرمای ما رسول الله مبارک ته فرمایل قربان یا رسول الله علیک السلام څه خلق راته وی میلاد وکړه څه خلق وی میلاد مکړه و رسول الله مبارک راته مختصر جمله فرمای دی مبارک فرمای من فرح بنا فرحنا به رسول الله مبارک راته فرمای اے امام الزرهونی رحمه الله لارشا خلق ته وایا چې رسول الله مبارک فرمای چې څوک د زمون پر اتک باندې خوشاله یي مصطفی د طرف نه زیر ورکه چې مصطفی یي چې زمونږم په هغه خلکو راتک باندې خوشاله یي سبحان الله څومره لویه خبره ده حاضرینو رسول الله مبارک زما استاده بشارت ته دې خبرې راکوي چې که څوک د زما په راتګ خوشحاله وي مصطفی یې چې زم د هغه خلکو په راتګ باندې خوشحاله یم دا امام الصالحی چې غالبا 536 سال مخکې تېر شوی شخصیت دی یاد ساتئ په شوافعو کې یو بل عالم تېر شوی دی علامه ابراهیم بن حلبی الشافعی رحمه الله علامه ابراهیم بن حلبی الشافعی رحمه الله دا کله تیر شوی دی نن تیر شوی دی پرون تیر شوی دی سل کاله مخکې نه 1044 هجری کې تیر شوی شخصیت دی سبحان الله 1044 هجری کې تیر شوی شخصیت دی د مبارک چې کوم دی یو کتاب لیکلی دی انسان العیون فی سیرة الامین المأمون المعروف بسیرة الحلبی دی مبارک چې کوم دی میلاد ته په دغه کتاب کې څه وایي مستحب او جایز ورته وایي همدارنګې علامه جزری الشافعی رحمه الله میلاد ته مستحب وایي 780 سال مخکې تیر شوی شخصیت دی څو کاله مخکې 780 سال مخکې تیر شوی شخصیت دی همدارنګې علامه اسماعیل بن کثیر رحمه الله مبارک دی دیو کتاب لیکلی تاریخ په ټوله دنیا د تاریخ د اسلام کې د مدینې منورې په عظیمو تواریخو کې اول نمبر تاریخ د علامه ابن کثیر الفهدی الدمشقی رحمه الله مبارک لیکلی دی تاریخ په 1400 جلدونو کې مشتمل دی البدایه والنهایه په دریم جلد کې د ابو لهب کیسه ذکر کړې ده او د هغه ابو لهب کیسې نه
استدلال په جواز د میلاد د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کړای سبحان الله غیر مقلدین یم منی او دا داسې مسلم شخصیت دی علامه ابن کثیر چې یو مذهبیان دي او بل لا مذهبیان دي مذهبیان دي ته وایي الحمدلله موږ تاسو مذهب بنو د امام اعظم سراج الامه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مبارک په مذهب باندې یو هغه دي چې لا مذهب ورته وایي زه ورته خپله لا مذهب وایم غیر مقلدین المعروف الوهابیان وهابیان ورته دا داسې مسلم شخصیت دی علامه ابن کثیر الفهدی دمشقي رحمت الله علیه چې وهابیان یې مني ګورې څوک یې مني وهابیان یې مني ګورې دا یاد ساتئ دا داسې مسلم شخصیت دی ښه د مبارک چې کوم دی په 14 جلد کې د هغه بادشاه صفت یې کړی دی ابو الظفر الکوکبری رحمت الله تعالی علیه په ټوله تاریخ نړۍ اسلام کې چې عظیمه اجتماع دغه مروجه اجتماع جوړه کړې ده هغه اربل ابو المظفر الکوکبری رحمت الله علیه ذکر کړی ده هغه مبارک چې کوم دی میلاد ته مستحب یې علامه ابن کثیر رحمت الله علیه مبارک فرمایي دا داسې شخصیتو چې کله به د میلاد میاشت براله د مبارک په چې کوم دی بېشماره چرګانې به یې ذبح کړې ګډان به یې ذبح کړه علما به یې راوسته او عظیمه اجتماع به یې په راتګ د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې جوړه کړه دا هغه شخصیت مبارک دی همدارنګې په شوافعو کې 10 نمبر عالم دی علامه شمس الدین الذهبي الشافعي رحمه الله مبارک یا ساته حاضرینو علامه الذهبي ډېر لوی عالم تیر شوی دی دا یو کتاب لیکلی دی په ټوله دنیا کې 2 تاریخه مشهور دي دا یاد ساتئ یو دی تاریخ ابن العساکر چې دا په 82 جلدونو باندې مشتمل دی 82 جلدونو کې دویم نمبر د مبارک تاریخ دی تاریخ الاسلام ووفیات المشاهیر والاعلام دا د مبارک تاریخ کتاب دی یو بل کتاب یې لیکلی دی سیر اعلام النبلا او په دغه تاریخ د اسلام کې چې کوم دی په 14 جلد کې دی مبارک چې کوم دی میلاد متعلق تپوس تر شوی چې میلاد د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې کوم دی دا څه شی دی دی مبارک ورته فرمایي چې میلاد د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مستحب او جایز عمل دی همدارنګې چې کوم دی علامه تقی الدین السبکی الشافعی رحمه الله مبارک او یاد ساتئ تقی الدین السبکی الشافعی رحمه الله هغه شخصیت دی چې په هغه وخت کې یو لوی عالم علم یې په خپل ځای باندې خو هغه نوم دی علامه ابن تیمیه دا هغه انسانو چې د کله دا فتوا صادره کړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته قبر مبارک ته په اوس وخت کې تلل چې کوم دی دا حرام دی دا د ګناه سفر دی په دې کې به قصر او مسافرانه لمونځ به نه کوي ورکې دا داسې مسلم او د علم لوی خاوند و چې په هغه زمانه کې د دم مقابله چا نه شوه کړی رب العالمین چې کوم دی د امام شافعي رحمت الله علیه د مسلک یو لوی سړی تیر شوی دی علامه تقی الدین السبکی الشافعي رحمت الله تعالی علیه مبارک چې کوم دی د سره مناظره یې وکړه خبرې اترې یې ورسره وکړې لیکن هغه علامه ابن تیمیه له جواب ورکړ جواب یې د ریټن په شکل باندې ورکړ یو کتاب یې ولیکو شفاء السقام فی زیارت خیر الانام یا فی زیارت خیر الانام د مبارک چې کوم دی لوی کتاب یې ولیکو جواهر البحار فی فضائل النبی المختار کې علامہ نبهانی البیروتی الشافعی المصری رحمه الله مبارک چې کوم دی دغه علامه تقی الدین السبکی الشافعی رحمت الله علیه فتوا ذکر کړې ده چې دی مبارک میلاد ته څه وایي جایز او مستحب ورته وایي سبحان الله همدارنګې د
امام شافعي مسلک کې یو بل یو شخصیت تیر شوی دی علامه ابن خلقان ورته یی علامه ابن خلقان دومره مشهور سړی دی د یو تاریخ لیکلی دی تاریخ ابن الخلقان په نوم باندې دی مبارک په هغه خپل تاریخ کې میلاد ته مستحب وایي همدارنګې د امام شافعي رحمت الله علیه د مسلک یو لوی سړی تیر شوی دی علامه ناصر الدین الدمشقي الشافعي رحمه الله چې په میلاد باندې مستقل دو کتابونه لیکلي دي السلوة الحبیب فی فضائل الحبیب دویم نمبر کتاب یې دی مورد السادی فی مولد الهادی په دغه دواړو کتابونو کې امام ناصر الدین الدمشقي الحنفي رحمه الله مبارک چې کوم دی میلاد ته مستحب وایي محترم حاضرینو دغه د امام شافعي رحمت الله علیه د مسلک ډېر علما دي همدارنګې یو بل عالم دی علامه یوسف النبهانی البیروطی الشافعي رحمه الله مبارک دی د یو کتاب لیکلی دی جواهر النظم البدیع فی مولد الهادی الشفیع مستقل کتاب په میلاد د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې لیکلی دی او میلاد ته دی مبارک سی مستحب ورته یی همدارنګې علامه ابو زرعی العراقی الشافعي رحمه الله یاد ساتئ امام ابو زرعه صاحب کوم سړی و د هغه شخصیتو چې 1,00,000 احادیث دته متنن سندن په یادو باندې ګورې یاد سبحان الله لیکن دی مبارک چې کوم دی میلاد ته څه وایي مستحب ورته یو کتاب یې لیکلی دی حمل الاسفار فی الاسفار د مبارک کتاب دی حمل الاسفار فی الاسفار په دغه کتاب کې علامه ابو زرعی العراقی الشافعي رحمه الله چې کوم دی میلاد ته مستحب وایي بهرحال د شافعیانو ډېرې حوالې دي راښکته به شو د احنافو یو څو حوالو ته څوک به وایي یارې زه خو حنفي یم نو که حنفي دا حنفي درواله علامه المصطفى الزهيلي الحنفي رحمه الله مبارک چې دا د اوسنۍ زمانې یو ډېر لوی عالم تیر شوی دی او غالبا چې دا په سوریا کې تیر شوی دی د مبارک ډېر کتابونه لیکلي دي یو مشهور تفسیر یې دی تفسیر الوسیط للزحیلی بل یو تفسیر یې لیکلی تفسیر السراج المنیر په 10 جلدونو باندې مشتمل کتاب دی یو فتاوی یې لیکلې فتاوی العصریه په نوم باندې په هغې کې تپوس ترې شوی چې میلاد څه شی دی دی مبارک ورته فرمایي وي میلاد د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم جایز او مستحب عمل دی نو که ته حنفي دا حنفي درواله خو که ته وایي چې نه دا خو د اوسنۍ زمانې سړی دی لږ مخکې لور پسې لاړ شه نو یاد ساتئ حاضرینو په دې احنافو کې یو عالم تیر شوی دی علامه علي بن سلطان القاري الهروي الحنفي څوک ورته علي قاري څوک ورته ملا علي قاري لیکن اصلي نوم یې علامه علي بن سلطان القاري الهروي الحنفي رحمه الله دا کله تیر شوی پرون تیر شوی بله ورځ تیر شوی نه 421 سال مخکې تیر شوی شخصیت دی کله تیر شوی دی 421 سال مخکې د مبارک په میلاد باندې مستقل کتاب لیکلی دی المورد الروي فی مولد النبی او میلاد ته په دغه کتاب کې څه مستحب او جایز ورته وایي نو دا خو یو مولا هم پاتې نه شو احناف صرف او صرف 2 علما ذکر شو همدارنګې راښکته به شو بل یو عالم ته علامه کامل بن مصطفى الطرابلسی الحنفي رحمه الله چې دا په لیبیا کې تیر شوی شخصیت دی د مبارک یو فتاوه لیکلې ده فتاوی کاملیه ورته یي په هغې کې استفتاء ترې نه شوې ده میلاد څه شی دی دی مبارک د جایز فتوا ونه ورکوي په احنافو کې یو بل عالم تیر شوی دی علامه شاه ولی الله رحمه الله مبارک چې د په میلاد باندې مستقل کتابونه لیکلي دي د مبارک یو کتاب دی الدر السمین فی مبشرات النبی الامین په صفحه نمبر 97 باندې
द खपल वालिद मोहतरम द शाह अब्दुर्रहीम से वाक़या ज़िक्र कई शदे मुबारक फरमाई पहर काल बाने बमा मीलाद द हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक मनावावो खो लेकिन इत्तिफाकन यौ काल दास रागई چې مونږ ډېره زیاته غریبي وه دی مبارک فرمایي یا ما سره روپۍ وې هغه مې ولګلې بازار نه یې چڼې راوړې یا تورې چڼې پرتې وې نو د مبارک چې کوم دی په هغه باندې خپل هغه عظیم چې کوم درود و هغه خپله نظرانه وه هغه یې چې رسول الله مبارک دربار ته پیش کړه خو چې کله دی مبارک شپې وده کږي شاه عبدالرحیم صاحب د شاه ولی الله رحمت الله علیه والد محترم سے مبارک چې کله وده کږي وی رسول الله مبارک شپې په خوب کې دی هغه چڼې مبارکې چې کوم دی په لاس مبارک کې داسې اړی راړی راوی مبارک فرمای متبهجا بشاشا بشاشا رسول الله مبارک تر او تازه دی خوشحاله دی شاه عبدالرحیم سے فرمای ما سوچ مې وکړ اندازه مې ولګوله چې زما دا کمزوری میلاد حضرت رسول الله مبارک قبول کړی دی ځکه رسول الله مبارک به کا شپې په خوب کې خوشحاله شوی سبحان الله همدارنګې شاه ولی الله رحمت الله علیه یو بل کتاب لیکلی دی فیوز الحرمین په نوم باندې دی هغه په صفحه نمبر 115 باندې دی مبارک فرمایي وی زه یو موقع باندې چې کوم دی موقع معظمې ته لاړم او په یو دغه مولد ورځې شپې وې ربیع الاول میاشت مبارکه وه زه په یو مجلس کې کېناستم د اسمان نه چې کوم دی انوارات او تجلیات په دغې عظیم اجتماع په محفل باندې راورېده ما سوچ وکړو چې دا انوارات د څه دي چې سوچ مې وکړو چې دا خو زه مولد او محفل د حضرت رسول الله مبارک کې ناست یم دی مبارک فرمای ما دومره انوارات شرطه په بل یو مجلس کې نه وو کتلي چې په کوم مجلس کې زه ناست وم هغه مجلس د حضرت رسول الله مبارک په راتګ باندې منعکس شو په هغه کې ما د اسمان انوارات او تجلیات په نظر باندې راغلل سبحان الله او دا یاد ساتئ حاضرینو بری صغیر پاک و هند نه که څوک سند راوچتئ هغه سند کې یو شخصیت راځي شیخ محقق علامه شاه عبدالحق محدث الدهلوي الحنفي رحمه الله مبارک داغه شخصیت دی چانن کومو لوډ سپیکرونه د رسول الله مبارک د بی ادبۍ شعارونه اظهاریږي داغه شخصیت دی چې نن د کومو لوډ سپیکرونه میلاد ته ناروا او بدعت نارې او ټاپې وال کېږي دا هغه شخصیت دی شاه عبدالحق سے مبارک چې د هغه برګو دسمالو والا په سند کې راځي ته ورته ووایې چې ستا په سند کې یو شخصیت تېر شوی دی شاه عبدالحق محدث دهلوي رحمت الله علیه هغه منې او که یې نه منې سر به درته خوځوي وي یا منمې وي هغه یو کتاب لیکلی مدارج النبوه په دویم جلد کې چې دی د ابولهب کیسه ذکر کوي او هغې نه چې دی استدلال په جواز د میلاد د حضرت رسول الله مبارک باندې کا ورته ووایې ته خپل مشر منې هغه خو میلاد ته مستحب وایي ته ورته مستحب یې او که یې نه یې سبحان الله دم مشر تیر شو الحمدلله مونږ خپل مشر تسلیمو هغه مشر تسلیمي خو مني نه ګورې یاد ساته شاه عبدالحق صاحب یو بل کتاب لیکلی دی ما ثبت فی السنه فی ایام السنه یا ما ثبت فی السنه ما ثبت بالسنه فی ایام السنه څوک یې په فی سره استعمالوي او که څوک یې بې سره استعمالوي بالسنه یا فی السنه دی مبارک چې کوم دی په دغې عظیم کتاب په فارسۍ کې الحمدلله مونږ سره شته دی سیبا او که چا یقین نشي نو دا اجتماع چې ختمه شي او سحر شي په خیر سره نو پاس لنډي کوتل ته راشي الحمدلله چې مونږ سره کم کتابونه موجود دي انشاءالله هغه به مونږ محضر عام کې هر یو انسان ته ښکاره کوو او زمونږ هغه والا نه یو چې بس یو ځل په سکرین باندې ښکاره شو او بیا ورک شو سیبه مهربانه الحمدلله د حضور پاک مبارک په شان باندې هر قسمه دلایل لرو او کتابونو حواله خو ډېرې شته دی د امام مالک صاحب د مذهب حواله هم شته دی د امام احمد ابن حنبل صاحب د کتاب حواله هم شته دی خو اخري به یا د علامه ابن الحجر الحیتمي المکي المصري الشافعي رحمه الله مبارک په یو کتاب په یو څو قولونو باندې به ذکر کو چې د مبارک فرمای چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمای چې من انفق درهما في قراءة مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقي في الجنة
अल्लामा इब्न हजर से मुबारक फरमाई अबू बकर सिद्दीक से मुबारक फरमाई दी चा द मीलाद हजरत रसूलुल्लाह मुबारक बांधे यौ दिरहम खर्च करो अबू बकर सिद्दीक से मुबारक फरमाई छिदा बप जन्नत के मां सरे सुभान अल्लाह। हाजिरीन याद साथई दा रिवायत से पेश कोम चल अल्हम्दुलिल्लाह नन पदग सख्त गर्मी के कमरा की गर्मी दा लेकिन बार मौसम यखले तासो पदग यखने के रागली है लालच ने रावस्तली डॉलर न तकसीमा की नूरी रुपए न तकसीमा की अल्हम्दुलिल्लाह कदल तनन चारा वस्तली है अग खपल इश्क रावस्तली है अग मीन रावस्तली है अग मोहब्बत हजरत रसूलुल्लाह मुबारक तासो रावस्तली है लेकिन द अग मुतालिक चिकम दई हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु मुबारक फरमाई चाचे रसूलुल्लाह मुबारक द मिलाद ताजीम योको इज्जत योको तकरीम योको दे मुबारक फरमाई फ़कत अहयल इस्लामा गोया कि दग इंसान दीनी इस्लाम राशवंदे सुभान अल्लाह। हमदानेंगे उस्मानी गनी से मुबारक फरमाई चाची हुजूरी पाक मुबारक प मिलाद वाले यौ दिरहम खर्च को फ़का अन्नमा वक़अता बदरिन व हुनैनिन ए मुबारक फरमाई तुमरा अजरुना तुमरा अवजुना बरब्बुल आलमीन वलवर का गोया कि दगा इंसान जंग बदर और जंग हुनैन तचदे दे मुबारक हाजिर शो हमदानगे हजरत अली अल मुर्तदा फरमाई चाचे रसूलुल्लाह मुबारक दे मिलाद ताजीम योको तकरीम योको इज्जत योको दे मुबारक शिकल दुनिया न वफात के की दगा साहिब दगा इंसान द ईमान पर हालत की बजी और दे मुबारक फरमाई वयदखुलुल जन्नत बगैर हिसाब और शिकल मैदान हशर वलगी तलद मीज़ान वलगी अगा खलक रब्बुल आलमीन क़यामत पर ज़बान बावास का ए अगा खलक पुरता से चाल हुजूरी पाक मुबारक पर रातलो बाने खुशहाली करेगा हजरत अली से फरमाई अगा खलक ब क़यामत पर बांधी रब्बुल आलमीन चिकम दे बगैर हिसाब किताब जन्नत दाखिल सुभान अल्लाह। याद साथी तासुनन दल तलामीना दा मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह दा चल लालच पारा न दा खास अल्लाह रजा द पारा दे रसूलुल्लाह मुबारक दे मीनी और मोहब्बत द पारा दे हाजिरीन खैरी हदीस मुबारक बयानों में रसूलुल्लाह मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द दरबार और अजीम खादिमो द मुबारक बच्चे कला तकरीर को वाज़ और नसीहत पे बयाना हो सहाबी मुबारक पकले यो तरफ तला लेकिन रसूलुल्लाह मुबारक बच्चे कला मखामख तरफ ता खिताब शुरू को सहाबी मुबारक पर मखामख तरफ तला लेकिन चिकला बा रसूलुल्लाह मुबारक गस तरफ ता वो कहता सहाबी मुबारक बा गस तरफ ता उर्ता कहता उर्ता ताओ बशो लेकिन चिकला रसूलुल्लाह मुबारक बा कोर तलार अदगा सहाबी मुबारक अच्छा ये चलेवने मीना यवा अगलेवने मीना अगर सहाबी मुबारक शिकल रसूलुल्लाह मुबारक पा लकोर मुबारक पर चौकाट मुबारक पाने कदम मुबारक के खुद सहाबी मुबारक पर आ गई और अग दीवाल तबे शिकम दे ढड़ बे हुआला चिकुम दीवाल था रसूलुल्लाह मुबारक शिकम दे अड़ख मुबारक पर लगे दिले सहाबी मुबारक फरमाई शिकल रसूलुल्लाह मुबारक द यौ अड़ख नबल अड़ख ता वक्त ता कलिमात बया ढेर ज़ियाद फरमाई छी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सहाबी मुबारक फरमाई इत्तिफाकन रसूलुल्लाह मुबारक यो शपरा बांधे रहुआ तो पखश पजोड़ा दा अत फरमाई सहाबी दा अस्पाव दा टेम और तदल तसकले सहाबी मुबारक ता फरमाई इमाद अल्लाह बसात बाने कसमी शिकल नम ईमान रवड़ा दे कोर पर चौकाट बाने में कदम न देगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह शिकल नमा ईमान रवड़ा दे कुर्बान या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम ज़कोर पर चौकाट में कदम न देगा जरा गले मस्तासो अगर देवाल मुबारक का फरोत यमा शिकम देवाल तस्तासो डडा मुबारक व हलेला और वजह सदा वजह दादा चरता स्पीद रसूलुल्लाह मुबारक खिदमत शी चरता रज़मा पर वजह बांधे रसूलुल्लाह मुबारक खिदमत शी जाबत सुमरा को दी खबर है सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह मुबारक को देर गैरती पैगंबर दे देर छालावान पैगंबर दे मुबारक उर्तदा से न फरमाई खज सहाबी मा सरा मीना दा
الله د خیر وکنا د مبارک ورته فرمایي سل صحابي څه غواړي وغواړه لیکن صحابي مبارک ډېر هوښیار صحابي و د مبارک ورته فرمایي ان اسألک مرافقتک فی الجنه قربان یا رسول الله علیک السلام تاسو سره په جنت کې یو ځای اوسېدل غواړم سبحان الله د مبارک ورته فرمایي زه شپې تهجد مکه قضا کوه په ورځ د محشر به رب العالمین په در کې زه سوال وکړم رب العالمین بس ما سوال قبول کا او په جنت کې به ما سره یو ځای سبحان الله ایوانه مینه دي ته حاضرین یاد ساتئ خپل وخت قیمتي وخت د رسول الله مبارک مینې له ورکړئ محبت له یې ورکړئ دغسې عظیم و عظیمو محافلو کې خپله حاضري یقینه کړئ ما ایمان دا دی چې چا هم د رسول الله مبارک په رجسټر کې خپله حاضري یقیني کړه نوره ګرنټي نشم ورکولی خو دومره مې یقین او عقیده او ایمان مه دی چې انشاءالله دنیا به مونږ او ستاسو ښایسته وي هغه تنګ قبر چې رسول الله مبارک فرمایي چې د جهنم د کندو نه یو کنده ده ما دومره ایمان دی چې که چا رسول الله مبارک سره مینه کړي هغه تنګ قبر به ورته دومره کولوي امام ترمذي مبارک فرمایي چې مد بصره دومره به د حضور پاک مبارک په عشق باندې ورته کولوي چې څومره د ده نظر لګي او ما ایمان دا دی چې دنیا خو هسې ښایسته ده رسول الله مبارک په مینه قبر به هم ښایسته وي انشاءالله آخرت به هم د رسول الله مبارک په ذات مینه او محبت باندې ښایسته وي رب العالمین د زموږ او ستاسو دا چند خبرې باعث د خیر باعث د مغفرت وګرځئ او د عقیدې د اصلاح دپاره دې وګرځئ خدای پاک زموږ او تاسو دغه عظیمه عقیده د اهل سنت باندې استقامت را نصیب کا او رب العالمین دا په دغه عظیمه عقیده باندې موږ او تاسو ته مرګ را نصیب کا او قیامت پر ورځ د حضور پاک مبارک ذات مبارک ته چک سترګې باندې ودروا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین